فمن كان له قلب، دا فمن کفا جزائیه ده او استاسو حاشیه ورته شرط رئیستلی دی. اذا تم امر الدعوة الى الحق بالقرآن، چی کلا حق طرف ته چې کوم دعوتو د قرآن کریم په ذریعه سره د هغې خبره دا پوره شوله او چا د فارسه حجت پاتې نه شولو، نو د دې نه وروستو فمن کان له قلب، فمن کان له د قرآن کریم چې کوم مخاطبین دي هغې کې درې قسمه بیانې. ها څو قسمه؟ دا دوه قسمه چې دي نو دا په دواړو دارو کې که دار د دنیا دی که د آخرت دی دی به حمیدي او د حمد او د مدح قابل وي، او دا یو کس چې دی دی به ذمیم او بدحاله وي. نه فمن کان له قلب، د چا چې زړه د چا چې خو تش زړه نه ښه داسې زړه یتفکر فی حقائقه چې د قرآن کریم حقایقو کې څه کی سوچ کی او د قرآن کریم په دقایقو کې تدبر کی پوهیږئ، او احکام راوباسي د نصوصو نه او د څه نه د نصوص چې کوم علتونه دي د هغې نه یاده مو کړله. دا درجه پې صرف د مجتهدینو ده. د چا ده؟ د مجتهدینو. مجتهد له خدای داسې زړه ورکړی، معنی داسې عقل ورله خدای ورکړی دی چې د هغې د وجې نه د قرآن کریم په حقایقو او دقایقو کې سوچ کی او احکام راوباسي او احکامو ذریعې سره خلقو ته فایده ورکړي پوهیږئ، او د نصوصو نه هم راوباسي. دا خو آسانه خبره ده، خو د الماعو چې کوم دي د نصوصو علل د هغې نه هم څه راوباسي احکام راوباسي. یو داسې کس پوهیږئ په خبره باندې دا لویه درجه ده، او دا د مقلدینو درجه ده، مجتهدینو درجه ده. او القى السمع، یا چاته غوږ کیدي، او القى السمع یا چاته یعنی اصغى لاستماعه، اصغى لاستماعه، خو چې غوږ یې کېښودو حفیظ صاحب د غوږ کېښودو سره وهو شهید، وهو معنی حاضر بذهنه، عقل سره او ذهن سره حاضري ښه تش غوږ کېښودل نه چې وایه اورمه ها وایه نه اورم، خو د اورېدو سره سره زړه مې حاضرم دی. ها یا وهو شهید معنی وهو شاهد بصدقه، دی په صدق باندې صادق ګوام دی چې بالکل دا ما چې څه ته غوږ ایښودی دی دا حق دی ده، او د دې د حقیقت څه ورکړي دا ګواهي ورکړي. نه فهو فی صب دا کس فهو دا هو ضمیر چا ته راجع دی؟ د احد الشخصین ته. احد الشخصین مفرد دی که نه؟ د چا چې زړی یا هغه کس چې دومره عقل او دومره پوهه ورسره نی چې خپله باندې د آیاتونو نه استخراج د احکامو وکړي، خو بل چاته غوږ دی ښه بل چاته، نو دا درجه د مقلدینو ده. پوهیږئ چې څوک د دغې مجتهدینو تقلید کی پوهیږئ هغې ته یې غوږ ایښودي او هغې ته بالکل هغې خبرې ته حاضري پوه شول. نه په هو دا کس یعنی هر واحد د دې دواړو نه په دارین حمید، دی به په دواړو دارو کې که دار د دنیا دی که دار د آخرت دی، دی به حمید. حمید به معنا محمود یعنی محمود فی الدنیا، و سعید دا حمید فی صاحب د دار دنیا سره لګي او دا سعید د دار آخرت سره، یعنی په هو هر واحد د دې دواړو نه فی الدنیا حمید، دنیا کې بسی حمید وی، حمید به معنا محمود. وګورئ مجتهدینو ته ما او تا اوس دعاګانې کو که نه کو او د هغې تعریفونه کو که نه کو چې چا مونږ ته سره ایستلي دي احکامات را ایستلي دي، مونږ ته خبره بیخي اسانه کړې ده. وسعید فی الاخره، او دار آخرت کې بسی سعید معنی د سعادت خاوندان. تاسو پوه شولئ په خبره باندې. ومن لم یرفع الیه رأسه، ومن لم او چا چاړو سر اوچت نه کو، چا چاړو دا کنایه ده د عدم التفات نه. اے اډو بالکل قرآن طرف ته اډو اونه کتل، ها دین طرف ته اډو
ایمان او اسلام طرف ته اړو اون قتل صرف ورته نکو معنا لم یلتفت بالکل سونکو التفات اونکلو پویګه خبره ولی اونکو نیا خو عنادی دی دشمنی کی پویګه او یا ناپوه دی یا څه دی د دې دوه وجو نه چې کوم دی نه سره راځي اعراض راځي یا خو خپویږي خو آرامي دی زدي دی پویګه خبره دشمنی ده او یا ناپوه دی څه دی نه پویږي جو په دې وجه باندې یاد موکړه خبره واطفأ نبراسه او پیس خپل دیوای مړ کړل خپل دیوای اے سره اډو پورته نو کو خپل دیوای په سیم سکړل نبراس په معنا د مصباح سره نبراس او مصباح دواړه چې کوم دینه چراغ او دیوی ته وای پوه شول په خبره د دې مراد پیس هغه نور د فطرت ته ها او دا څومره مخلوق چې خدای پیدا کړی دی نو په خپل دین اسلام په فطرت باندې ها فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله پوهیږه په خبره باندې ما ته ګوره دنیا کې چې د کومې کارخانې نه سم مصنوع راوځي نو د اک کارخانې په خپل لیبل لګېدلي د هغې په خپل نقش لګېدلي چې دا د دې دی ها نو دا الله تبارک و تعالی صانع دی د دې ټول کائنات کاریګر او جوړونکی دی د هغه د مصنع نه چې څومره مصنوعات راوځي نو د الله تعالی د توحید او د یووالي هغه لیبل به پې خامخا وي دې به فایدایشي ده ته به فطرتا نور میلاوي څه به میلاوي د هغه نور نښه دا ده چې دغه نور بیخي ختمیږي نه حافظ صاحب دا نور تخم دی څه دی دا تخم دی نو دا تخم ورکیږي نه صرف دوره ده خو دا تخم پروت دی دا تخم ماحول غواړي چې ماحول ورته برابر شولو مطلب دې ته اوبه میلاو شول او د اوبو سره سره چې کوم دی د قرآن کریم دا ټوله غذا د اوبه دي ورته ماحول ورته لږ څه برابر نو دا شینکې به راوځي مانې ایمان به ورته نصیب کېږي ها ایمان به ورته او نښه یې دا ده چې حفیظ صاحب یو مضبوط کافر څه چې کله به ګیر شو نو دعوا الله مخلصین له الدین اکه ټیم کې به بیا صرف خدای ته یوازې چغه والوي خدای اوس په مې ته بچ کې دا نور نه دي ها نو خدا غرنا موجوده ده دا شی شته دی وایي خو ماحول ورته له پوه نه شولی حدیث مبارک کې راځي کل مولود یولد علی فطرة هر بچه اسلامی فطرت باندې پیدا کیږي ها ابواه اما ان یحودانه مور او فلار یا یهودی کی یا عیسائی کی یا مجوسی کی بل سکی پوش او خبره ټول لسدا د ما حول د ما کم دغه چې دنه چافیره ده کم معاشره بس هغه په هغه طرف باندې بیا ها نو واطفأ نبراسه دغه دی خدای هر چا کې پیدا کړی دا دغه نور خدای هر چا کې دغه سکلو اپی سیب دا څنګه مړ کیږي چې ته د آیات الله د خدای د آیاتونو نه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د رسالت او د نبوت او د هغې د ارشاداتو نه اعراض کې دا مړ کې ته پرورو ها نو دې حد ته ورسېږي چې بیخي بیا مړ شي بیخي بیا پې دا خبرې بدې لګي ها بیا ورله غوسه ورځي بیا ولا قار ورځي پوه شولی به خبره باندې ولې هغه رڼا څه شوي نو دا کس شیعش زمین ماده به ژوند تیر کې به داسې حال کې زمین به معنا مضموم بد حاله وي دلته به هر سړی به بدې او دا بل دنیا کې حمید دې بزرګانو ته وګوره که نه چې ښکلی ژوند یې تېر کړی دی نه حمید دي تر اوسه پورې هر سړی چې کوم دی نه تعریفونه کړي او دا فرعون دی او حامان دی دا چې تلي دي نو سب ملعون او دا ټکي ورته خلک تر اوسه پورې وي که نه وي وترکنا علیه فی الاخرین سلام علی ابراهیم و علی الیاسین و علی نوح فی العالمین دی پیغمبرانو ته دعاګانې ولې کېږي خو دوی خپل ژوند څه تېر کړی دی د الله د رضا سره یې تېر کړی دی پوه شول وسیصلی سعیره حفیظ صاحب دا من لم یرفع الیه رأسه و اطفأ نبراسه دا ټول شرط دی او یعش ضمیمه اجازه ده جواب دی نه یعیش ته وګوره یعیشو ها خو مجزوم شوی دی یعیشو خو وسیصلی سعیره دا سیصلی فی صاحب عطب ته په چا باندې
په یعش باندې په څه باندې نه عطب خو تقاضا د دې کې چې سیسلا کې کوم الف مکسور دی چې دا وغورځېږي لکه حالت جزمي کې خو حرف علت غورځېږي که نه نو سیسلا سعیره پکار و دلته څه راوړی دی ولکه نه پوهېږې وسیسلا نو تا ته وایي سیسلا فی سے مجزوم نه دی مرفوع دی څه دی او رفع په څه سره ده یاره خو بیا نه امیر شروع کول غواړي ښه تاسو ته ویلو که نه د پهلې مضارع حالت رفیع به په څه سره کله به فی سے په ضمې سره یضربو کله به په ثبوت د نون سره یضربانې کله به کله به په څه سره الف دا ناقص دی که نه ناقص واوی الفی کله به په ثبوت الف موجود دی دلته که نه او دا الف په حقیقت کې فی سے دی باندې مخکې ضمه و سیسلیو ښه نو ضمه دلته څه ده تقدیري د پټه ده ښه ښکاري نه په لفظ کې ښه نو مرفوع دی د مرفوعیت باوجود چې کوم معطوف دی په څه باندې په یعش باندې بیا هم څه دی مرفوع دی نو دی بلې خبرې ته اشاره وکړله حافظ صاحب ښه بلې دی یو اقتباس ته اشاره وکړله د قرآن کریم آیت د خپلې کلام حصه ګرځول ښه نو وسیسلا سعیره قرآن شریف کې راغلی دی که نه لکه سیسله وی او مجزوم وی نو قرآن شریف کې خو سیسله نه دی راغلی سیسلا سعیره راغلی نه پوهېږئ یو څه ته اشاره ده اقتباس ده پوه نه شولی او دویم ما ته ګورئ کافي صاحب دا جواب شوی وی څه شوی وی پوه نه شولی په خبره باندې نو بیا بچاوي چې څنګه یعش زمیمه یعش زمیمه دا خو کله کله یو سړی ښه نافرمانی خو زمیم ژوند نه تیري ښه خوشحاله ژوند تیري ښه نه پوهېږه په خبره باندې ځکه الله تعالی یې په قلاره قلاره رانیسي استدراج ورته وایي ښه د مزو ژوند تیري څوک ورته هېڅ هم نه وایي نو یعش زمیمه څه نه دی یقیني نه دی کله زمیم ژوند تیر کې او ښه خوشحاله نو که سیسله پې عطف شوی نه چا به وي چې د ده دې اور ته داخلېدل به هم تکه شان شکي نه پوهېږې نه وي نه وسیسله سعیره دا مستقل وعید او زورنه ده دا په هغې عطف یقینا به اور ته څه کېږي داخلېږي هغه بله خبره په شرط موقوفه ده خو دا په شرطونو او بله خبره شکي ده کله به دنیا کې ښه خوشحاله وخت تیر کړي بطور استدراج او کله کله به بدحاله ژوند تیر کړي دواړه کېدلی شي خو سیسلا سعیره کې شک مه کو دا یقیني وعید دی نه که دا عطف شوی وی په هغې باندې مجزوم شوی وی نو بیا به دا هم څه کېدلو شکي کېدلو که نه پوه نه شولی به خبره دی به مستحق د مذمتي ښه د الله د طرف نه او د مؤمنانو د طرف نه ښه ویا واجب الوجود ویا فائد الجود ویا غایت کل مقصود اے دې دې پورې وګورئ ټول حالت د غیبت او اوس خطاب شروع شولو یا حرف ندا ده او ندا چاته کیږي مخاطب ته کیږي نو تر اوسه پورې د غایب صیغې تبارک الذی نزل الفرقان نزل کې هو ضمیرو فتحدى به کې هو ضمیرو ویږي افحم من تصدى کې هو ضمیر دا ټول د غایب صيغې وي ها خو ما ته ګوره د دې صفاتو د وجه نه الله تبارک وتعالى چې دا صفات تا بیانول نه هغه بیخي تا ته مشاهد وګرځېدو سو ګرځېدو نه خبرې ورسره اوس مخامخ شروع شولې فیا واجب الوجود فیا واجب اے هغه ذاته چې ستا وجود واجب دی ستا وجود حفیظ صاحب دا واجب دا د الله صفت نه دا د وجود صفت ده ها دې ته صفت به حال متعلقه وای اے هغه ذاته تو واجب یعنی ستا وجود څه دی واجب دی وجود ستا وجود څه دی واجب دی
پوه شولای په خبره باندې. حفیظ صاحب وجوب الوجود څه ته ویل کېږي چې موجودوالی واجبي ها نه ماته ګورئ چې کله خود ذات خود دا مقتضی د وجود او د ذات نه علاوه یو بارایي شی نشته دی د وجود مقتضی، نو دته واجب الوجود وایي او دا وجود وجوب الوجود دی ها نه ماته ګورئ. د الله تبارک و تعالی موجودوالی نه دی دا وجود، د دې مقتضی او تقاضا کوونکی خود د الله دا ذات دی ها. د الله ذات مقتضی د خپل وجود دی، بارایي څوک نشته دی چې د الله د وجود یې څه کړي تقاضا کړي. پوهېږئ نو د الله وجود ته وجوب الوجود وایي ها. زما او ستا وجود ته امکان الوجود دی پوهېږئ، اما او تا ته ممکن الوجود وایي. خو د الله تعالی وجود څه دی؟ واجب دی. واجب مطلب خود ذات د الله د وجود مقتضی دی، بار څه نشته دی بارایي څیز. تاسو پوه شولئ به خبره ها. نو ګوره د الله تعالی په نومونو کې واجب الوجود څه کړلو؟ حفیظ صاحب د ټولو کمالاتو منبع هم دا دی ها چې ستا وجود سي خپلې ها نه پوهېږې ستا وجود او ممکن د ټولو حوادثو او د ټولو محتاجو منبع دی ها. ما ورته ولې د نقصانونو چې کوم دی نو بیخي دغه یو مرکز یو خو جو وجود هم څه نه دی ذاتي خپل نه دی ممکن. اوس پې پوه شولې ویا فائد الجود ویا فائد او هي هغه ذاته چې ستا جود فائز دی. ستا جود ای ستا سخا بیدون کې ده. ستا سخا فائز د فیضان نه دی. فیضان څه ته ویل کېږي؟ حفیظ صاحب لوښی دومره ډک شي چې په طرفونو راوبهېږي نو دې ته فیضان وایي ها. فاض الماء اذا ساله من جوانبه د لوښي د طرفونو نه چې اوبه وبهېږي د ډېروالي د وجې نه دې ته فیضان وایي. سیلان او فیضان پوهېږئ. او فائزم صفت ته خو په اعتبار د جود سره ها، لکه واجب صفت په اعتبار د وجود سره، فائزم صفت ته په اعتبار د تاسو پوه شولئ به خبره باندې. او جود څه ته ویل کېږي؟ سخاوت ته ویل کېږي. تاسو پوه شولئ. دې د جود تعریف کړی افادت ما ينبغي لما ينبغي لا لعوض. حفیظ صاحب چې کوم شی مناسب وي هغه ورکول هغه چاته چې هغه مناسبی خو لا لعوض لا بغیر د عوض نه ما ته ګورئ ما او تا ما ينبغي نه ورکو چې څه مناسب هغه نه ورکو خو چې کوم شی زمونږ نه بیکاره هغه ورکو که نه او هر چاته نه ورکو پوهېږه به خبره به او لا لعوضین نی لعوضینی مونږ خامخا څه غواړو که هېڅ عوض نه نه په آخرت کې ثواب خو غواړو چې خدای ثواب خو به راکړي که نه دنیا کې به نور څه غواړو آخرت کې به بل څه غواړو خو الله تعالی پوه نه شولې بې عوض ورکي هر چاته ورکي او چې څه ورته مناسبي پوه شولې نو دا صفت صرف د چا شوله د الله تعالی یا فائد الجود یا فائد نو ما ته ګورئ واجب الوجود دلالت کو چې الله تعالی ذات دا منبع د کمالاتو دی او یا فائد الجود دلالت کو چې د الله ټول صفات کمال له افادت ما ينبغي لمن ينبغي لا لعوض شو کنه نو د الله تعالی امر رحیم او کریم بل څوک نشته دی پوه شولې په خبره ویا غایت کل مقصود او ہے هغه ذاته چې ته انتها د هر څه مقصودی ته انتها نه هر اے هر مطلوب نه دی هر نو طالب چې رالګي او د مطلوب تلف کی نه آخري ځای ته د خدای آخري ځای تاسو ته ما ووایي که نه هغه سخت کافر چې بیخي ګیر شي نه دعو الله مخلصین د هغه غایه هم څوک شي بیا الله تعالی نو یا غایت کل صلی علیه صلاة رحمت نازل کی په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې ها صلی علیه په خپل بنده کامل بنده باندې رحمت نازل کی خو صلاة دا سے رحمت په نازل کی دا صلاة موصوف ته توازی غناءه چې هغه مساوي او برابر شي د نبی علیہ السلام د نفع د نبی علیہ السلام ما ته ګوره مونږ ته چې څومره نفع میلاو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د برکت
امونږ ته څومره نفع هغې راکړې ده، نو خدایه داسې رحمت پې نازل کړي چې د دغې نفع او د دغې فایدې څه شي مساوي شي. وتجازي عناءه، خدایه داسې رحمت مې نازل کړي چې هغه بدله وګرځي عناءه د هغه د مشقتونو، هغه چې په تبلیغ الاحکام او په تبلیغ الاسلام کې څومره مشقت برداشت کړی دی چې د هغې ټولو څه شي. حفیظ صاحب دا ړومبی څه دی؟ غنا ویلې کېږي څه ته؟ نفع ته ویلې کېږي ښه، او دا بل عنا دی. عنیه یعنا د سمع یسمعون ما عنتم حریص چې راځي ښه. عنا یعنو د نصر ینصرون ذلت ته وایي، وعنت الوجوه للحیل. انا یعنی د ضرب یضربون ارادې ته وایي، عنایه ویلې کېږي ارادې ته. معنا ته معنا ځکه وي چې مراد یې د لفظ او دا د څه نه دی؟ د سمع نه دی. وعلى من او په هغه چا هم رحمت نازل کې اعانه چې د نبی علیہ السلام مدد کړی دی، قولا هم کړی دی، فعلا هم. وقررت بیانه او د هغې بیان هغه یې څه کړی دی؟ ثابت کړی دی. تقریر په ثابتولو سره امت ته هغه. وافز علینا من برکاتهم، خدای راتوی کې په موږ باندې د هغې د برکتونو نه. برکت ویلې کېږي زیادت او نمو ته، هغه زیادت او نمو چې کیفني کمن نی ښه پوهېږه په خبره باندې، کیفن ښکاري نه او شی څه کېږي زیاتېږي. پوه شولې؟ وسلک بنا مسالک کراماتهم، او خدای مونږه بوزي په هغه ځایونو د کراماتو، هغې چې د کراماتو کومې لارې دي، کوم مسلکونه دي، د تلو ځایونه دي، په هغې باندې خدای مونږ هم بوزي. او وسلم علیهم وعلینا، خدای په هغې هم سلامتیا نازله کړي او په مونږ باندې، او تسلیما کثیره ډېره ډېره سلامتي. نو دې جمله کې چې کوم دی نو ټولو صحابه کرامو ته دعا وکړله، که مهاجرین دي او که څه دي، او چې څومره تابعین دي ټولو ته یې څه وکړله. تاسو پوه شولی په خبره باندې، او ځان ته پکې وعلینا تسلیما کثیره. دا خطبه و د قاضي بیضاوي رحمه الله. وبعدو نه رستو به چې کوم دی نو د تصنیف وجه بیانې چې ما تصنیف ولې وکړلو، تفسیر کې مې ولې وکړلو. ها